بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم کتونکو. کاشف عارف یم او تاسو ګورئ ډیلی میدان. کتونکو د فیکټ چک لړۍ سره ستاسو په خدمت کې حاضر یم. په سوشل میډیا باندې یو خبر وایرل شوی دی چې پکې دا دعوه کیږي چې مولانا فضل الرحمن چې کوم د جی وای فیم مشر دی هغه د فلسطیني ولس د سره د امداد کولو دپاره د غزا دوره کړې ده. موږ د دغه خبر په اړه فیکټ چک وکړو. دا خبر په مکمله توګه باندې فیک دی. دا خبر که موږ وګورو په نیشنل میډیا باندې هم ډیر زیات وایرل شوی دی. په سوشل میډیا باندې چې کوم د نیشنل میډیا پلیټ فارمز دي هغې نه هم ډیر زیات شیر کیږي. په لکونو ویورز دې ته میلاو شوي دي، په لکونو چې کوم خلک دي هغې دا شیر کړی دی. بیا د مختلفو پیجز نه هم دا شیر کیږي چې مولانا فضل الرحمن غزا ته روان شو. موږ د دغه خبر په اړه فیکټ چک وکړو. دا خبر هله وایرل شو چې د پاکستان یو مشهور اخبار نیشنل اخبار چې کوم دی جنگ اخبار د هغې لخوا دغه خبر خپور شو او دغه دعوه پکې وکړی شوه چې مولانا فضل الرحمن د غزا دوره وکړه او هغه په خپله دوره کې د فلسطیني ولس دپاره امداد هم ځان سره یوړو. دغه امداد په میډیکل په شکل کې هم و، د خوراک په شکل کې هم و او بیا دا یې هم پکې دعوه کړې په خبر کې چې مولانا فضل الرحمن چې کوم دی هغه دغه دوره خفیه ګرځولې ده او دغه دورې په اړه هیڅ قسمه ویل نه غواړي. دا خبرونه چې موږ فیکټ چک کړ نو موږ ته دا پته ولګېده چې کوم مولانا فضل الرحمن دی هغه څو ورځې وړاندې قطر ته د حماس چې کوم مشر دی خالد مشال هغه سره د ملاقات دپاره تللی و او دغه ملاقات چې کوم دی په دې کې ورسره د جی وای سین چې کوم جنرال سیکرټري دی مولانا راشد سومرو هغه هم ورسره و او د جی وای سینیر رهنما مفتی ابرار هم ورسره و. بیا په دې اړه باندې د جی وای چې کوم افیشل پیجز دي موږ هغه هم چک کړ. هغې باندې هم داسې قسمه څه پوسټ یا داسې قسمه څه ویډیو یا داسې قسمه څه تصویر موږ ته میلاو نه شو چې په کوم کې دا ویلی شوي وي چې مولانا فضل الرحمن هغه د غزا دوره کړې ده. بیا موږ معلومات وکړو د جی وای چې کوم قریبي ذریعې دي هغې سره موږ خبرې اترې وکړې نو هغوی هم د دې خبرونو په سخت الفاظو کې غندنه وکړه او تردید یې وکړو د دغه خبرونو چې داسې قسمه خبرونه خورولو سره یو غلط تاثر پیدا کیږي. مولانا فضل الرحمن قطر ته صرف حماس مشر خالد مشال سره د ملاقات په غرض تللی دی. هغه هیڅ قسمه امداد اعلان نه دی کړی او هیڅ قسمه امداد یې نه دی کړی. دغه خبرونه چې کوم وایرل کیږي دا په مکمله توګه باندې دروغ دي او بیا چې کوم د خالد مشال سره ملاقات دپاره مولانا فضل الرحمن تللی دی نو که موږ وګورو په تیره میاشت کې د جی وای لخوا په پیښور کې مفتی محمود کانفرنس شوی و. هغې ته هم هغه کانفرنس چې کوم هغه هم یو د فلسطیني ولس سره د یووالي په توګه باندې بدل کړی شي او بیا هغې ته چې کوم د حماس مشر دی خالد مشال هغه ورته د ویډیو لینک په ذریعه باندې هم خطاب کړی و. نو دا یو غلط تاثر دی چې کوم خورېږي د حماس مشر سره د ملاقات خبر د مولانا فضل الرحمن د غزا دورې سره تړل کیږي. دا خبر په نیشنل میډیا باندې هم چلیږي. نو موږ دې نتیجې ته ورسېدو چې دغه خبر چې کوم دی دا په مکمله توګه باندې فیک دی او مولانا فضل الرحمن د حماس مشر خالد مشل سره په قطر کې خپل اخیری ملاقات هم کړی دی او هغه به واپس راشي. مننه.